بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ځوانانو ګورئ څومره ورانه ګرمي ده. په دې ګرمي کې دې ځای کې نه اے سی چلیږي، نه بریټک چلیږي او نه توشکې چلیږي، نه کاروبار چلیږي. خو خدای قرآن ته وګورئ، ځانونه نه سم سړي او سم انسانان جوړ کړي. دا ټیک ټوکرانو ته وایم، دا نوی نسل ته وایم چې په ځانو نه پوهېږي او اختو ته شړق ورکړي او تنګ تنګ کالي وګنډي او منډه تړل او کې ځان نمسه جوړ کړي دي. الله هم ښه لارې ته راوله. دلته بیا دا مستي نه چلیږي، نه بیا دلته ټیک ټوک چلیږي او نه نخره چلیږي، نه سیاست چلیږي او نه بیا ځواني چلیږي. ذره ذره به تا نه تپوسونه کېږي، ټکې ټکې به تا نه تپوسونه کېږي. الله به در ته به ورځې، الله به تا نه تپوسونه وکړي چې تا ما ته څه راوړي دي. ته به دا وایې چې ما ټیک ټوک جوړو، ما په کشمیر کې ټیک ټوک جوړو، ما په لاهور کې جوړو، ما په دریا کناره کې جوړو، ما په کلاباغ بازار کې جوړو یا کشمیر بازار کې مې جوړو. اے ګډا کولو والاو، اے اتن کولو والاو، اے مستی کولو والاو، الله هم ښه لارې ته راوله. دغه ځای کې بیا نه ټیک ټوک چلیږي او نه مستي چلیږي او نه نخره چلیږي، نه ستا هغه ګډا چلیږي او نه ستا هغه مسکۍ مسکۍ خندا چلیږي. اوس لا یو بل سټایل وتی دی، بر دا چې شی دی بر. دلته بیا څه وکړې؟ والله بالله که لاړ شئ وتېږي او دوه ټکټره خاوره تا په سر راځي. دلته بیا نه اړخ کولی شي او نه اخوا ته مخ به پروت دی، مخ په دغسې سیده به پروت دی. که د عمل ښه کړی او الله دپاره تاسې کړی، الله به ستا دلته مل شي. او دا خبرې خو نه ته اشاره کوه، دا دوه ګوتې داسې داسې خوځوه او اوس لا سټایل یې زده کړی دی داسې کوه. ای جومات ته لاړ شي، مونځ وکړې، د پلار عزت وکړې، د مور عزت وکړې، د ترونو عزت وکړې، ښه کار وکړې. دې قبر ته څه راولې ځان سره؟ رڼایي راولې دلته. دا د لړمانو او د مارانو کور دی. پاک پروردګاره جمعې ورځ د خدای ټول وبخښې یا الله، موږ هم وبخښې.